په ګورنمنت هایر سیکنډري سکول کوکارۍ سوات کې ډیپټي کمشنر ثاقب اسلم رضا په مشرۍ کې کلی کچېري منعقد کړی شوی و چې پکې د روډ تعلیم وابډه پولیس او د نورو ډېرو محکمو مشرانو په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو. په سوالونو جوابونو سلسلې وروستو ډیپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم پاسون نیوز سره په خبرو اترو کې وویل کلی کچہری رکھیں گے جی जिसमें खाली ख़वातीन शामिल होंगी और उसमें ज़िला इंतज़ामिया के तमाम सरबराहान को बुलाएंगे ताकि जो ख़वातीन के स्पेसिफिक मसाइल हैं वो उसमें हल हो सके और उनसे आगाही हासिल हो सके. नहीं इस तरह है जी कि आपके सामने हमने जो लोगों के मसाइल थे जिस तरह स्कूल की अपग्रेडेशन का इशू है ऑलरेडी वो सूबाई हुकूमत को हम सिफारिश करेंगे. रोड के जो इरीगेशन चैनल का इन्होंने इशू किया तो इसी के अंदर कमेटी बन गई है. असिस्टेंट कमिश्नर SDO इरीगेशन और SDO जो रोड्स हैं ये दोनों विजिट कर लेंगे देख लेंगे कि उस वेटर चैनल को किस तरीके से करें. नहीं इस तरह है जी कि मेरिट पे तो वो आपको पता है लोग बेताशे बच्चे बेताशे मैट्रिक कर रहे हैं जगह कम है लेकिन अभी स्वात के अंदर 6 से ज़्यादा कॉलेजेस बन रहे हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट एडमिशन ईयर से ये मसला हल हो जाएगा. उसमें यह है जी कि अभी आपके सामने बात हुई SDO रोड ने एक्सप्लेन किया कि उनको कुछ फंडिंग का इशू है. ऑफिस में जाके कल इस पर मीटिंग बुलाएंगे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे CNW डिपार्टमेंट को और फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि जल्द अज जल्द इसकी रिलीजेस कर दें ताकि जो कंट्रैक्टर है उसकी पेंडिंग लाइबिलिटीज़ भी हो जाएं और ताकि इसका जो बकाया काम है इनकम्प्लीशन है वो ड्यू डेट में कम्प्लीट हो जाए. په دې موقع باندې د علاقې خلک د کلي کچېري نه تر ډېر حده پورې مطمئنه وو او ځینې خلکو د ناامیدۍ اظهار هم وکړو. په دې کې زه مطمئن بالو شم چې سبا په دې دومره خبرو کې یو خبره د DC صاحب په دې هغه د چا کار وشي زه چې او زه مطمئن داسې ته مطمئن نه یم. دا په یو غټه سطح په اوچته سطح باندې په دې باندې کار کېږي نو یقینا چې ډېر مسایل چې دي موږ دا امید ساتو چې دا حل کېږي انشاءالله. ما ته پکې د یوې خبرې یقین دی نشته چې زما په دې علاقه باندې څه کار نور وشي. کم کار چې روان دی هغه زمونږ هغه کار ټول نامکمل روان دی. یقینا دا خو نن د کوکارۍ دپاره ډېره ښه خبره وه چې دلته کې کلي کچېري منعقد شو او زما چې څومره تقریبا ژوند دی په اولنۍ پیره باندې د ضلعې واکداران دلته کې راغلو. جی زما خو تاسو ته دا درخواست دی چې زموږ په سکول کې چې کوم دی د سکول د سټاف چې کوم دی هغه کمی دی چې فرض کړه زموږ سکول ته یو ټیچر راشي نو د هغه تقریبا څه وخت یوه میاشت دوه وشي نو هغه د دې ځای نه بل ځای ته ټرانسفر وشي نو په هغه کې زموږ د سکول کوم کار چې موږ ته شروع شوی نو په هغې کې رکاوټ راشي. که چېرې د علاقې خلکو سره نننۍ شوې وعدې پوره کړی شي نو ډېره ژر به د علاقه د ټول ملک لپاره یو مثالي درو ګرځولی شي. سمدان یوم پاسون نیوز کوکارۍ سوات.